کوي ته 14 اګست کې د څه شي خوشحالي کوي ستا ټینک زما دپاره ستا قوتونه زما دپاره چې زما په ملک کې د ایجنسیانو د مومندو ایجنسۍ د باجوړ ایجنسۍ د سوات د وزیرستان اپریشن وي د تمامی دنیا جازونه برای کار شي میزایل چلیږي ټینکونه چلیږي فوجونه راځي اپریشن کیږي فلسطین او مسلمانا ستا پالیسیانو د لاسه ټي ټي پي جوړه شوه ستا د ظلمونو د لاسه د پاکستان خلاف قوتونه ودرېدل ستا د غلطو پالیسیانو د لاسه نور جوړوي لګیا نور جوړوي پښتانه ځان نشلوي علما ځان نشلوي یاد وساته ای حکمرانا والله ستا د غلطو فیصلو په نتیجه کې دا تنظیمونه جوړ شول د پاکستان خلاف چې ته چاته انټي پاکستان وایې دا به ستا افسرانو سړی زورلی دا به ستا ملایانو زورلی دا به ستا غلطو فیصلو زورلی دا به ستا بېغیرتیو زورلی ای پښتانه دې کم ځای ته ورسول ای تا بلوچستان کم ځای ته ورسولو ای زما د ملک حکمرانا بنگال ما نه دی جدا کړی تا جدا کړی دی بنگالیان دې ځای ته تا ورسول مشرقي پاکستان سره ظلم وکړه تا زما خیلاس کټ که اوس لګیا ملا تیر خیبر پختونخوا مې ماتی اوس لګیا بلوچستان مې بل لاس کټ کړی اوس لګیا سندھ مې خرابی اوس لګیا پنجاب ټوکړې ټوکړې کوي آخر ته به تر کم وخته پورې صرف د پاکستان نوم اخلي نور به په پاکستان کې امتیازي کوي مسلمانه د فلسطین حالت باندې یوازې مه جاړه دا حالت په تا روان دی او در باندې مخکې تیر شوی هم دی ته چې دغسې غلی ناست وې ته چې دغسې بېغیرته وې ستا چې ملا دغسې بېغیرته وي ستا چې لیډر دغسې بېغیرته وي ستا چې حکمران دغسې بېغیرته وي که تا ناسنته په پېښور کې ونه لیدل د سړي به زوی نه یم زما په ملک کې دماکه وشي ته وایې چې دې کې د را لاس دی زما وس نشته چې زه تا راونیسم او په دې چوک کې دې زوړند کړم چې را والا پاکستان ته راننوتی څنګه دی ته دا تنخوا د څه شي یالې را والا څنګه دومره حیثیت شي چې پېښور کې دی دماکه کوي که ته ما ته وایې چې ته ورسره ملګری بیا دې زوړندوم دا زه ولې ورسره ملګری شوم زما دا 14 اګست جنډر اګست دی او دغه په دې شا کې ځان کې ولګوه الله دې تا ته هدایت وکړي تاسو ته بره قومیت کې لیکلی دی پاکستانی نه 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 موږ اول مسلمان یو دویم نمبر پښتانه یو دریم نمبر پاکستانیان پاکستانی زمونږ ملکی استناد دی موږ کیدی شي نن نه 200 کاله مخکې نن نه 300 کاله مخکې خیبر پختونخوا څه شی و افغانستان نن 300 کاله مخکې دا خطه څه شی وه افغانستان وه بیا چې کله هغوی ورسره د 100 کالو بندیزو تړون وکړه اجارې باندې یې ورکړه نو بیا دا علاقه تقریبا 40-50 سال پورې هندوستان دا علاقه بیا هندوستان بیا چې کله پاکستان جوړ شو اوس دا پاکستان دی نو په 1900 کالو کې څو شهریتونه بدل شول د دې اول افغانستان و بیا هندوستان شو اوس پاکستان دی سبا ورځې به خدای خبر څه شي موږ ځان پاکستان پسې نه تړو موږ ځان قومیت پسې تړو موږ پښتانه یو موږ پښتاني زموږ قومیت پښتون دی بیا چې موږ سره څوک ښه وي څوک چې زموږ حقوق بني څوک چې موږ باندې ظلم نه کوي جغرافیایي حدود مو چا سره شول بیا به په موږ هغه نوم رستو کې ښودی شي نو موږ ټولو نه اول یو مسلمان دویم نمبر کې یو پښتانه دریم نمبر کې بیا یو پاکستانیان موږ د 14 اګست کې خلک جنډې راواخلي تاکې دا غیرت نشته چې ما زه دا 40 کاله او 10 کاله مړ کړم زما معدنیات یې وخوړل زما حقوق کې هیڅ قسم حق نشته زما ګیس ته حق نشته بجلی
ما نه په 9 روپیو نټ اخلي. ما ته دا خبرې معلومې نه دي خو لګې 9 روپیو نټ ما نه اخلي په 365 روپۍ باندې په ما خرڅوي. که په 65 روپۍ دی په 9 روپۍ ما نه اخلي په 65 په ما خرڅوي او بیا دا 65 ما نه نقد غواړي او چې کمې 9 روپۍ مې در باندې دي 350 خراب روپۍ مې در باندې دي هغه مال نه راکوي. او تا 14 اگست جنډر اگست دی او دغه په دې شا کې ځان کې ولګوه. الله دې تا ته هدایت وکړي. احتجاج وکړه نر ځان نه جوړ کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با چې کله خلکو ته غیرت خود کله به خلکو ته ایمان خود خلک به راوي خول نو بیا با ابو جهل او د هغه کپنې با ګالوکار راوغوښتي یو ځای بل ځای به پروګرامونه جوړ کړ چې رسول الله نه د خلکو توجه واوړي. ټیک هغه شی چې نن منظور پښتین، عمران خان، مولانا خانزیب، منیر شاکر یا بل پښتون یا بل یا نن زمانه کې مولانا فضل الرحمن امل ولی چې کله د پښتنو د غیرت خبره کوي، د اتحاد خبره کوي، د یووالي خبره کوي، د مدنیاتو خبره کوي. زما صحافیانو سرکاري چې کم خرڅ صحافیان دي هغه مې کونه راغستې وي چېرته ناستې جنۍ کیلولي وي واده به کوي که نه به کوي. چا سره دې ډېره مینه ده او اوسه پورې دې څومره یارۍ کړي وي ډله و ډله د بګړو ډله. ته پاکستانی ته د خلقو توجه د غیرت نه اړوي. نو زه دې مسلمانانو ته وایم چې دا قرآن ګوره د هوښیارولو کتاب دی.